بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، ستاسو ورور نصر الله خټک ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو د خپل چینل تنګي نیوز سره برای راست حاضر شوم. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته ما په دغه کیپشن کې لیکلي هم دي چې کوم په باجوړ کې دغه انتخاباتو ضمني او د باجوړ د قومي اسمبلی چې کومه حلقه وه NA8 او د صوبایي اسمبلی چې کوم حلقه وه PK22 په دغه باندې ضمني انتخابات چې دی نو هغه وشو نن. او دغه ضمني انتخابات چې کوم غیر سرکاري او غیر حتمی کما نتیجه ده، نو د هغې حوالې سره زه راغلم او تاسو له به دغه معلومات درکوم. ډېر ملګرو موږ ته د دغې ریزلټ حوالې سره چې دی نو کالونه مو کړله او معلومات یې هم اخیستل، خو چونکې موږ دلته کې نور اکټیویټیز و دلته چې دی نو د غني الرحمن حاجي صاحب کوم ورور چې وفات شو، افتاب مومن صاحب الله دې هغوی وبخي، نو د هغوی په کورج کې مونږ چې دی نو ګیرو او نور د کوم چې زمونږ د هغه کوم بلدیاتي انتخابات روان دي نو په هغې کورج کې مونږ ګیرو. خو به هر حال نن به مونږ په دغې باندې نظر اچو او مونږ سره چې کوم دغه د معلومات دي هغه به مونږ تاسو سره شریک کوو د باجوړ د NA8 او د PK22 حوالې سره. تاسو ته زه ووایم چې لږ ستاسو دغه ذهن کې دغه خبر راولم چې کوم 8 فروری باندې کوم انتخابات وو، نو په هغې کې ریحان زیب څوک چې د چا تعلق چې پاکستان تحریک انصاف سره، خو پاکستان تحریک انصاف والا ټیکټ نو ورکړی او په آزاد حیثیت باندې هغه الیکشن ته ولاړو. شهید ریحان زیب هغه په دغه الیکشن کې چې دی نو شهید کړی شو، نو د هغې په وجه باندې دغه انتخابات چې دی نو په باجوړ کې په حلقه NA8 او په PK22 باندې ملتوي شوي وو. نو د هغې چې دی نو نن چې دی نو دغه انتخابات شو، په دغه کې چې کوم غیر حتمی غیر سرکاري ریزلټ دی نو هغه به مونږ تاسو له درکو. تاسو ته دا هم ووایم چې په NA8 باندې ټوټل چې دی څومره کسان ولاړو دغه سیټ ته، نو دا هم تاسو ته وایم چې دغه کې ټوټل 9 کسان په NA8 باندې ولاړو چې مبارک زیب څوک چې د شهید ریحان زیب ورورو، ګل ظفر څوک چې د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې ولاړو، هارون رشید جماعت اسلامي نه ولاړه، او دغسې شوکت الله شهاب الدین او مولانا خان زیب هغه د ANP په ټیکټ ولاړو، او جمعیت علما اسلام چې دی نو په دغه کې بایکاټ کړی و. دغې حوالې سره چې دی نو زه تاسو ته ووایم چې نن دغه کوم ریزلټ چې راغلی دی نو دا یو اپسیټ شکست چې دی نو چې کوم آزاد امیدوارو د مبارک زیب خبره کوم، نو هغوی یو اپسیټ شکست چې دی نو دغه ټولو کم کینډیډیټ چې دی ورکړی دی، په خاصه توګه کم ګل ظفر نومي کس چې د پاکستان تحریک انصاف چې دی نو په ټیکټ باندې ولاړو، او ګل ظفر چې دی نو هغه ګټه چې دی نو هغه یقیني شوې وه، چونکې ځکه یقیني وه چې په خیبر پښتونخوا کې چې دی نو حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف ټول وسایل د هغوی سرکاري مشینري د هغې او د هغې باوجود هم چې دی نو مبارک زیب دغه سیټ ګټي، نو یقینا چې دا یو غټ اپسیټ دی. نن په دغه الیکشن باندې چې دی نو زمونږ چې کوم د نیوز د باجوړ نماینده دی او هغه چې دی نو نیو TV لا ریپورټینګ کوي، او یو سینیر خبریال دی د باجوړ سیمې سره تعلق لري، یو سوشل ورکر هم دی معاذ خان چې دی نو موږ سره
په لاین باندې دی او هغه سره به خبرې اترې کوو او نن دا ټول ډیټیل به تیلو چې نن په باجوړ کې په ان 8 او پی کې 22 کوم چې د صوبایي اسمبلی حلقه ده په هغې کې الیکشن نو سو شو دا ورځې چې دی نو دغه الیکشن ټرناوټ څنګه دغه ټول ډیټیل به تیلو معاذ خان چې دی نو موږ سره په لاین باندې دی او هغه تاسو ته مخکې مو ویل چې نیو ټي وي لا د باجوړ نه ریپورټینګ کوي او یو ډېر تکړه او سینیر خبریال دی ورځو او هغه سره به خبرې اترې کوو معلومات په تیلو چې آیا دغه ریزلټ مونږ راکړي چې دغه غیر ختمي او غیر سرکاري ریزلټ مونږ واخلو. السلام علیکم معاذ خان مونږ سره تاسو په لاین یې؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننم کوم نصر الله صاحب تاسو مونږ ته مقرره کړله. که مونږ وګورو د بدمرغۍ نه زمونږ په باجوړ کې بده پیښه راله. ریحان زیب چې کوم کینډیډیټ و امیدوار و آزاد امیدوار و هغه شهید کړی شو. د پی ټی آی نظریاتي ورکر و خو پی ټی آی له اړخه هغه ته ټیکټ ورنه کړی شو نو د هغې نه وروستو چې کوم دی هغه بیا په آزاد حیثیت سره الیکشن ته ودرېدو. خو د بده مرغه دغه بده پیښه پکې منځته راله او هغه ووژلی شو او د هغه د وجې د پی کې 22 او د ان ای 8 چې کوم الیکشن و په 8 فروری باندې هغه ملتوي کړی شو. هغه الیکشن نن بیا وشو. په الیکشن کې داسې څه بده پیښه نه وه راغلې، څه لانجې څه جګړې داسې څه څیزونه مخې ته نه دي راغلي. د ټرناوټ په حوالې سره که موږ ووایو نو په لرې پرتې سیمې کومې چې زمونږ لرې پرتې علاقې دي د باجوړ هغه لرې غرونه او بانډې دي په هغه کې ټرناوټ ډېر ښه راغلی دی. ښاریو کې لږ کم و، هغه لرې پرتې سیمې چې کومې دي هغه کې ډېر زیات ښه ټرناوټ راغلی. ټیک ده، ټول خلک راوتي وو. او یو خبره دا هم ده چې د هغه سیمو ښځې چې کومې دي هغه په ګڼ تعداد سره راوتي وي او هغو چې کوم د شهید ریحان زیب ورور و هغه ته یې ووټ ورکړی دی. په دې ټیم کې که موږ د ووټ حوالې سره ووایو چې څومره ووټ چا اخیستي دي، مبارک زیب چې کوم دی دا د شهید ریحان زیب ورور دی، آزاد حیثیت باندې ودرېدو. بیا هم هغو مطلب د دې وژنې نه وروستو هغو بیا هم هلې ځلې کلي وې د ټیکټ دپاره خو چا ورته ټیکټ ورنه کړو. هغو بیا په آزاد حیثیت باندې د دواړو حلقو نه ودرېدل او د باجوړ ولس چې کوم دی هغه هم د دوی په شا ودرېدو او 2,000 تر دې دمه د 310 پولینګ سټیشنو چې کوم ریزلټ غیر حتمي غیر سرکاري چې کوم ریزلټ راغلی دی په هغه کې 2,301 مطلب لساتیا ووټه چې کوم دي د مبارک زیب اخیستي دي او ټوټل زمونږ د پولینګ سټیشنو تعداد چې دی هغه 360 دي. په دې کې د 310 چې کوم ریزلټ دی په هغه کې مبارک زیب په ټاپ دی. په دویم پسې د سني اتحاد کونسل چې کوم کینډیډیټ دی ګلظفر خان هغه په دویم نمبر دی، هغه 38,000 څه د پاسه ووټ اخیستی دی. په دریم پسې آزاد امیدوار چې کوم دی شوکت الله سابقه گورنر هم پاتې شوی، سابقه وزیر هم پاتې شوی، هغه 15,000 ووټه تر دې دمه اخیستي دي. په څلورم نمبر جماعت اسلامي 4,800 ووټه هارون رشید چې کوم دی هغو اخیستي دي. په پی کې 22 باندې زمونږ چې کوم کینډیډیټ دی مبارک زیب هغه تر 14,000 نه سیوا ووټ اخیستی دی. دا تقریبا زمونږ 91 پولینګ سټیشنې دي، دا د 41 پولینګ سټیشنو ریزلټ دی. او په دویم نمبر چې کوم دی عابد خان جماعت اسلامي امیدوار دی هغو تقریبا 9,000 ووټ اخیستی دی. خو دا ویل کېږي چې د ډېرو سیمو ریزلټ چې کوم دی لا لیټ دی، نو په دغه کې هم مبارک زیب چې کوم دی کومه غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجه چې دا تر دې دمه د هغو
سره زما خبرې شوي دي نو د فارم 45 مطابق هغه دغه سیټ هم کنفرم ګټلې دی. ښه ټیک ده. ما خان دا هم راته ووایه که موږ وګورو دلته کې زه دا ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف د شهید کم ریحان زیب چې یو زیاتې خو ګوره هغه سره وشو خو بیا به وګورو د هغې باوجود بله غلطي چې ده نو دلته کې د ریحان زیب روډ سره کېږي او هغه له ټیکټ نه ورکوي نو تاسو نه ګڼئ چې دا پاکستان تحریک انصاف چې دی نو دوه ځله غلطي کړې او دوه ځله دوکه شوي دي؟ بالکل اصل کې لکه زمونږ خلک هم په دې ضد ودرېدل چې یو طرف ته هغه ته هم ټیکټ ورنکو چې د هغه ډېرې لویې قربانۍ وي د دې خاورې دپاره د دې وطن دپاره د پارټۍ دپاره چې هغه د عمران خان یو قسمه خیال لاس و چې نه وزیر و نه مشیر و نه ایم این ای و نه ایم پی ای و خو بیا هم د هغه په دغه باندې هغه د مختلفو ملکونو دورې هم کړې وې او ډېر زیات ورته ګران و خو هغوی ته ټیکټ ورنه کړی شو او هغه بیا چې کله هغه ووژلی شو شهید کړی شو نو د هغوی نه وروستو په دې باندې ډېر زیات خفه م و چې زه خو د ټیکټونو نه خبر نه یم دا خبره مشال یوسفزۍ چې کومه اوس مشیره ده هغې کړې وه چې خان وویل چې زه نه یم خبر د دې څیز نه چې ټیکټونه چا ته ورکړي دي نو ریحان زیب خو زما ډېر ښه تکړه ورکر و او ډېر زیات صفت یې کړی و ان د ریکارډ دغه څیزونه پراته دي خو ولس چې کوم دی یو ضد ونیو چې که تاسو داسې کوئ او مطلب د اقتدار ستاسو ذاتي جاګیر او میراث سي نو بیا به موږ تاسو سره دا کوو که تاسو ګڼئ مطلب دا کم کینډیډیټ چې ولاړو هغو پسې خلکو جرګې وروستې چې تاسو کښېنئ په قلار دې سړي ته یو ټیکټ ورکئ نو بیا تاسو یو کس خپل ودروئ که نه نو هغه کې دوی بالکل دا ونه منله شیر افضل مروت سره ملاقاتونه وشو بریسټر ګوهر سره د علي امین ګډناپور سره د هغو سره خبرې اترې وشوې خو هغو بالکل دې ته اګري نه وو چې دوی ته موږ ټیکټ ورکړو نو هغو مجبورا هغه ډېر د سوخت نه آزاد ودرېدل خو ښه دا وشو چې ولس ورسره ښه په کلکه ملاتړ وکړو او په ګڼ تعداد سره راووتل او خپل ووټ چې کوم دی هغه کاسټ کو خپل ووټ یې ورکړو زما د کومې پارټۍ سره کم تعلق نشته دی زه صحافي یم خو دا ده چې د دې خاندان په دې مظلومیت معصومیت د دوی سره چې کوم ظلم وشو په دغه باندې د دوی سره هغه همدردي شته دی دغسې د دې وطن د هر وګړي همدردي او دغه چې کوم دی هغه د دوی سره ده. ټیک ده دا هم راته ووایه معاف خانه که موږ وګورو یو طرف ته ټیکټ نه ورکوله بل طرف ته چې دونه په باجوړه خاوره باندې کومه چې د پښتنو خاوره ده هلته بیا د شیر افضل مروت شانتې شخصیت راځي او هغه بیا د مبارک زیب چې دی نو د هغه خلاف چې دی نو تقریرونه کوي خلکو کې نور هم غم او غصه زیاتېږي دغه څه حالاتو تاسو خو به دغه ته لیدلي اصل کې چې دوی وکتل چې لکه بیلات زمونږ په مقدر کې لیک دي نو یو خو د هغو د طرفه دا بیان رالی چې موږ ته د سی ایم د طرفه د پیسو اپر شوی چې دومره پیسې واخلئ او تاسو د دې الیکشن نه قلار شي نو هغه باندې دوی ډېر په غصه کې شو او ډېر زور یې واغستو او د مختلف لیډرشپ چې کوم و د هغو بیانونه راغلي ټیم کې بیا ولس او په خیال په باجوړ کې په لومړي ځل باندې ښځې زموږ د خویندې میندې راوتله په دومره ګڼ تعداد کې او بیا مبارک زیب له اوټ ورکول دا داسې دغه نوې خبره نه ده یاره جی اصل کې دا وه چې ریحان زیب کوم و د هغه وژنې ټول خلک غمجن کړي وو او بیا زمونږ په کورونو کې چې زمونږ کومې خویندې میندې دي که هغه د پښتونخوا په هره سیمه کې نو هغو خپله باندې ډېر لوی درد لري په زړه کې خفه کېږي ډېرې زیاتې حساسه وي نو هغه خلکو چې کوم دی د دغه همدردۍ په وجه باندې د دغه د مظلومیت په وجه باندې خپل ووټ په ډېر په لوی تعداد
جماعت سره کاسټ کړی دی چې هغه سیمې چې لکه هغو صرف نوم اورېدلی و هغو صرف خبرې اورېدلې وي چې ریحان زیب څوک و ولې ووژلی شو چا ووژو څنګه یې ووژو څه ته ولاړو نو هغه ټول څیزونه د هغو په ذهنونو کې اوس زه چې کله راتلم د ډي آر او آفس نصاري نو ما سره یو پریزایډینګ افیسر ناست و هغه وی چې زه په یو مردره نومې سیمه ده چې ډېره لرې پرته سیمه ده د برنګ طرف ته ده او ډېره لرې پرته سیمه ده چې په هغه کې زنانه به راتللې چې هغه د نښانه راته راښی وی هغه کومه یوه ده مطلب هغو ته دونه پته نه وه خو صرف په مظلومیت باندې دغه کړی و چې یار د دې سره ظلم شوی دی نو وی چې بس همدغسې ووټ به یې کاسټ کوو ټوټلي چې کوم خلک وو په ولس یې هغه که ځوانان دي که د هرې پارټۍ سره د چا تعلق وو نن په باجوړ کې د شهید ریحان زیب ته د هغه په انتهایی هغه معصومیت او په مظلومیت باندې دا ووټ چې کوم دی هغو ته ورکړل شوی دی ښه معاذ بھائی دا هم راته ووایه لکه ستاسو دغلته کې یو تکړه خبریال یې نو د سورس دا ستاسو سره شته چې آیا د مبارک زیب د ریحان زیب شهید رور مبارک زیب مخکې تګلاره به یې څه وي پاکستان تحریک انصاف ته به ځي که نه نورو پاټو سره ته به د دوی رجحان وي اول کې خو د هغو دغه چې کوم دی منصوبه مونږ چې کوم مخکې پوښتنې کړلې وې ډسکس شوې وه نو هغه وایي چې د قومي اسمبلی کوم سیټ دی دا به مونږ نه پرېږدو او پی کې ته پی کې بایس ته به بل کینډیډیټ ودرو نو هغه وایي چې مونږ به د عمران خان سره په دې باندې ملاقات کوو او زمونږ سره چې کوم ظلم شوی دی د هغې حوالې سره به هغه ته ټول چې سم را سره شوي هغه به رسو نو زما خپل فکر او سوچ دا دی که چېرته عمران خان ته په صحیح معنو کې دا خبرې ورسېږي نو په صوبه کې په خصوصي توګه باندې او په ټاپ لیډرشپ کې به ډېر تبدیلیانې مخې ته راځي وبینئ چې څومره تبدیلیانې راځي ولې چې د هغو سره ټول ولس خبر دی ټول پاکستان خبر دی تر د افغانستان پورې خلک او نور چې څومره خلک دي مطلب مشهور ټیک ټاکرز هر سړی د دې څیز نه خبر دی او هغو په دې باندې د ریحان زیب دپاره او د هغه د فیملي دپاره د هغه د رور دپاره اواز هم پورته کړی و نو که عمران خان ته چېرته په صحیح معنو سره دا خبره کنوی شي چې د هغو سره څه شوي دي اوس مخکې ورسره څه شوي وو او د ریحان زیب د شهادت نه وروسته ورسره څه وشو نو زما فکر دا دی ذاتي خپل خیال مې دا دی چې په صوبه کې به په پی ټي آی چې حکومت دی په هغه کې لوی لوی خلک چې کوم دی هغه به مده لاړ شي ټیک شو ډېره مننه معاذ خان تنګي نیوز لم ټایم راکړه یو جهان مننه خوشحاله شئ مننه ډېر ژوند درته غواړم د رب ذوالجلال نه مهرباني بالکل قدرمندو کتونکو دا و معاذ خان او دا یو سینیر خبریال دی باجوړ سیمې سره تعلق دی نیو ټي وي لا چې دی نو رپورټینګ کوي او د هغه ځای چې دی نو یو ډېر ښه سوشل ورکر هم دی ټول معلومات یې موږ له راکړل نن چې په باجوړ الیکشن کې څه شوي وو د ټرن اوټ حوالې سره راته دغه معلومات راکړل کوم چې غیر حتمي غیر سرکاري ریزلټ دی دغه یې راته وویل چې په دغه دواړو سیټونو کوم چې د قومي اسمبلی کم ان آرټ سیټ دی او کم د صوبایي اسمبلی پی کې 22 دی په دغه دواړو باندې چې دی نو غیر حتمي او غیر سرکاري چې دی نو هغه د شهید ریحان زیب رور مبارک زیب چې دی نو بریا حاصله کړې ده او هغوی دا هم وویل چې د باجوړ په تاریخ کې په اول ځل چې دی نو د شهید ریحان زیب رور له چې دی نو زمونږ دغه خویندې میندې چېرته چې به خلکو خپل کور والا یا تورسرې چې دي د کور یا زمونږ دغه زنانه هغوی به اوټ له چې دی نه پرېښودې او هغه به چې دی نو د یو
د بیزته سبب ګرځیده هلته چې زنانه اوټله دي. نن چې دی نو د ریحان صاحب وینې چې دی نو په باجوړ کې رنګ وروړو او زنانه هغه کې چې دی زموږ خویندې وې میندې وې زموږ لوریانې وې هغوی ډېر په ګڼه تعداد باندې هغوی راووتل او هلته کې چې دی نو د شهید ریحان صاحب وینې ته چې دی نو خراج تحسین پیش کو. هغوی چې دی نو هغه چې دی نو د شهید ریحان صاحب کوم میشن چې دی هغې ته دوام ورکړه. هلته کې چې دی نو په ډېر ګڼ تعداد باندې چې دی نو د سړو سره سره زنانه هم چې دی نو راوتې وې او دا چې دی نو معاذ خان څوک چې د نیوز رپورټر دی او سینیر خبریال دی هغه ویل دلته هغوی دا خبره هم ښکاره کړه او واضحه کړه چې یو طرف ته چې دی نو پاکستان تحریک انصاف د شهید ریحان صاحب سره زیاتې کړی او د هغه په باجوړ کې چې کومې قربانۍ وې د پاکستان تحریک انصاف لپاره په باجوړ کې یو داسې رستوپاتې علاقه او هلته داسې یو مذهبي علاقه چې هلته کې د جی یو آی او دا نور مذهبي ګوندونه چې دي نو د هغې ګډ دی او هلته پی ټي آی متعارف کول او هغه ویننګ پوزیشن ته راوستل او بیا چې دی نو ریحان صاحب له ټکټ نه ورکول کېده او هغې سره سره بیا هغه شهید کېده او د هغې د پاسه بله غلطي چې ده نو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د ریحان صاحب وینې ته ونه کتل د هغه قربانو ته ونه کتل او بیا د هغه رور له چې نو ټکټ نه ورکول. نو دا خو په دې خو یو ماشوم هم پیدا چې دا دغې کورنۍ سره څومره ظلم زیاتې شو. خو نن چې دی نو د باجوړ خلکو ورته خپل غیرت خپله پښتو او خپله انا یې ورته وښودله او ورته وویله چې کوم تاسو چې دی نو ریحان صاحب سره کوم زیاتې کړی نو دا یو انتقامي اوټه چې دی نو د ریحان صاحب شهید رور مبارک صاحب ته خلکو ورکړه څنګه چې په تېر شوي الیکشن کې جنرال الیکشن کې د عمران خان د طرف نه انتقامي اوټ چې دی په خیبر پښتونخوا کې د پی ټي آی د مخالف سیاسي ګوندونو په ضد باندې استعمال شو. نو دغه حوالې سره چې دی نو هلته کې د شهید ریحان صاحب رور له چې دی نو د پی ټي آی خلاف انتقامي اوټ چې دی نو خلکو ورکو ډېر په غیرت سره ورکو ډېر په اتفاق او اتحاد سره ورکو او دغسې غیر حتمي او غیر سرکاري ریزلټ چې کوم را روان دی نو هغه دغه معاذ خان وی چې دواړو کې د شهید ریحان صاحب رور مبارک صاحب چې کوم دی نو دغه سیټونه ګټلي دي لګیا دي او انشاءالله چې کله سرکاري ریزلټ راشي نو بیا به هم تاسو په درانه خدمت کې مونږ حاضرېږو. تر هغه وخته پورې خپل رور نصر الله خټک له سره د شاهد الله اجازت ورکړئ. چېرته هم چې خوشحال آباد بریالي اوسئ.